ډیرو محترم مسلمانانو دا وظیفه تاسو چرته کړې ده ان شاء الله چې تاسو به چرته هم په زندګۍ کې نه وي کړي. راځئ نن دا وظیفه په زندګۍ کې یو وارې وکئ او په دې طریقه یې وکئ ستاسو چې کم حاجات دی او کمې بیماری دي، کمې پریشانۍ دي، کم غمونه دي، تکلیفونه دي، نو هغه به الله جل شانه ان شاء الله په ګارانټۍ سره ښه کوي. ځکه چې دا قسم چې دی که نه د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوړلی دی چې کم انسان دا وظیفه وکړي، دا عمل وکړي، دا سیوطي رحمت الله علیه ذکر کړي دي، یو غټ حدیث او استاد او یو غټ بزرګ دی او دا حدیث ورسره نقل کړی دی او ډیره اسانه بهترینه وظیفه ده. کم انسان چې وکړي، کو د چا دپاره یې کوي، کو خپل ځان دپاره یې کوي، کو بیماریانو دپاره یې کوي، نو هغه به الله جل شانه نامراده نه پاتې کوي. او صرف 80 مرتبه دی، 70 مرتبه دا وظیفه ده او دا صرف په ټوله زندګۍ کې یو فیره کول دي. شی په زندګۍ کې یو فیره کول دي او 2 ورځې استعمالول دي. صرف 80 فیرې کول دي او 2 سهره استعمالول دي. او ستاسو کم بیماری چې دي، غټې غټې بیماری دي، وړې وړې بیماری دي، وړې پریشانۍ دي، غټې پریشانۍ دي، پټې دي، ښکاره دي، غمونه لوی دي، واړه دي، بیماری پټې دي، ښکاره دي، علاج کیږي یا نه کیږي، یا درته پته شته یا ورته نشته دی، یا زموږ په چنګ ګاونډ کې داسې خلک شته، نو هغوی دپاره محترمو ګوره مسلمان هغه دی که نه، صحیح مسلمان هغه دی چې موږ څه ځان دپاره خوښوو هغه د نورو مسلمانانو دپاره هم خوښ کړو. زه خو ځان دپاره جنت خوښوم، زه ځان دپاره ښه صحت خوښوم، ځان دپاره ښه ګاړی، ښه بیبي، ښه بنګله خوښوم. نو دا زما دپاره فرض خبره ده چې د بل مسلمان دپاره هم دا زه خوښ کړم او د هغه دپاره یې وکړم. لهذا ستاسو ته وړوکی درخواست دا دی، که تاسو دا پریشانۍ نه وي د وظیفه چې ته زه ښیمه، نو خیر د ستاسو په رشته دارانو کې به داسې خلک وي، ستاسو په چم ګاونډ کې به وي، ستاسو په اهل و عیال کې به وي، ستاسو په لرې لرې، نو تپوس وکئ، په تپوس سره چې د یو انسان زندګي بد شي، د یو انسان حاجت پوره شي، بیماری ختمه شي، نو هغه چې څومره نیک اعمال کوي الله تعالی به موږ له اجر راکوي. او دا وظیفه وله انشاءالله تاسو کولی هم شئ په خپله او غلی په خپله ورکولی هم شئ چې دا وظیفه ته کوه د دې حاجت دپاره انشاءالله دا حاجت به د الله جل شانه پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هغه مسافر کو زنانه دی کو نارینه دی، الله جل شانه دې ورته ښکلی ژوند د صحت او عافیت والا ورکړي او الله جل شانه مسافر دې په ډکو منګولو راوصلی کړي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه ډېره انتهایی زبردست او ښکلې وظیفه ده او د حدیث مبارکو نه ثابته شده وظیفه ده او دا د هغه بیمارانو دپاره ده چې کوم بیماران لا علاج دي. ګوره هر انسان کې بیماری شته او که چېرې نه وي، الله تعالی دې موږ ټول د بیمارانو نه وساتي، نو کیدی شي چې داسې وخت راشي چې انسان په خپله بیمار شي، یا په کور کې څوک بیمار شي، یا پلار بیمار شي، یا رور، یا خاوند، یا په ګاونډ کې داسې خلک وي موږ سره چې د علاج وسې هم نه کیږي، نو هغوی دپاره دا وظیفه ده، دا به تاسو هغوی ته رسوئ. ما تاسو ته ضرور رسوله، خو ما دا فرض چې دا وظیفه زه تاسو ته وښیمه. په تاسو باندې اوس فرض دی چې زما دا غږ څوک اوري، زما دا وظیفې څوک ګوري، هغوی باندې دا فرض او واجب دی چې زما دا ویډیو شیر کوي، یا هغوی ته ورسوئ واتساپ باندې، یا یې ډاونلوډ کوئ هغوی ته ورسوئ. ګوره نو هغوی دپاره به انشاءالله ستاسو دپاره به صدقه جاریه وګرځي. او ګوره موږ خو د دنیا وخت ضایع کوو که نه، په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې، په میسنجر باندې، هر څه باندې. نن محترم خیر دی یو لس شل MB خرابه کوي او ټولو مسلمانانو ته زما دا اواز ورور رسوئ. دا په هر پلیټفارم باندې پرېږدوئ چې انشاءالله ټول مسلمانان دې نه مستفید شي او ټولو مسلمانانو ته فایده ورسي. محترم مسلمانانو، داسې وظیفه ده چې طریقه کار یې دا دی، ګوره بارانونو موسم دی، وریځې ګرځي راګرځي، صحیح شوه، تاسو به د باران اوبه دا په یو ښکلي پاک لوښي کې محفوظ کړئ، صحیح شوه. که تاسو یو بالټۍ اوبه محفوظ کولی شئ، که یو جک محفوظ کولی شئ، که یو فتیله وي، که یو کولر وي، هر څومره اوبه چې وي خو دا به ځان له محفوظ کړئ په پاک لوښي کې، صحیح شوه، باران اوبه صفا ښکلې. بیا دغه باران اوبه چې دي دا به خپلې مخې ته کېدې او په دغې باران اوبو باندې به 80 پیرې سورت فاتحه ووي.
سورت فاتحه اویا مرتبه به ووایه 70 کرته. دویم نمبر به محترم مسلمانانو اویا پیرې آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القیوم اویا پیرې به د ووایي. اویا پیرې بیا سورت اخلاص قل هو الله احد الله الصمد دا سورت به ووایي. اویا پیرې بیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب دا سورت په پوره اویا پیرې وي. بیا اویا پیرې قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اویا پیرې به د ووایي. صحیح شوه. بیا به اویا پیرې ورپسې دا کلمه ووایي. دا په سکرین به تاسو ته انشاءالله ښکاري. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اویا پیرې به د ووایي. دا اویا پیرې دا غونډ وظایف تاسو کړه په دې باندې به ټوټل 1 غنټه وخت لګي خو د انسان ژوند به په انشاءالله بدلېږي. د انسان هره بیماري به پې ختمیږي د الله جل شانه په فضل او احسان سره. کو په رګ کې بیماري وي د رګ نه به الله جل شانه روباسي. کو په غوښه کې بیماري وي غوښه نه به الله تعالی روباسي. کو په زړه کې وي د زړه نه به روباسي. کو په دماغو کې وي د دماغو نه به روباسي. کو په هډوکي کې بیماري وي هغې نه به روباسي. کو په جګر او په اینه کې او په ګردو کې وي نو هغې نه به الله تعالی روباسي. هر قسم په وجود کې چې څومره بیماری دي کو پټي دي او کو ښکاره دي کو لا علاج دي او کو د علاج والدي ټول په ټولې به انشاءالله الله جل شانه په فضل سره دی وظیفې په برکت سره هغه روباسي. لہذا اویا پیرې سورت فاتحه اویا پیرې آیت الکرسی اویا پیرې سورت اخلاص قل هو سورت اویا پیرې قل اعوذ برب الفلق سورت اویا پیرې قل اعوذ برب الناس سورت اویا پیرې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اویا پیرې دا په وبانې دم کوي په هغې باندې هر سحر به ته یا ورځ کې داسې ټایم مقرر کړئ بسم الله سره روزانه به د دې نه 1 ګیلاس اوبه څښئ. ها دا به 2 ورځو پورې جاري ساتي. دغه مریض کو هر څوک دی هر ځای کې دی دا به کو وړوکی دی کو لوی دی انشاءالله دا وله تاسو پخپله هم کولی شئ هغه ځان له پخپله هم کولی شي. الله تعالی د رضا دپاره ما دا پیغام انشاءالله شیر کړئ او واتساپ ته مو خیجوئ فیسبوک ته مو خیجوئ دغه رنګې یوټیوب ته مو خیجوئ هر څه ته وخیجوئ. ما تاسو ته اجازت دی داسې ځان له سیو کوئ نور مسلمانانو سره شریک کړئ انشاءالله د الله جل شانه فضل او احسان سره. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم یې داسې دی چې هره بیماري وي د الله تعالی په ذات قسم خوړلې انشاءالله هغه بیماري به الله تعالی ضرور به ضرور ختموي په خپل فضل او احسان سره. ما عجز ګناهګار ته هم دعاګانې کوي چې الله جل شانه زمونږ هم هغه ګناهونه معاف کړي پریشانۍ ختمې کړي او الله جل شانه دې ستاسو هم پریشانۍ غمونه تکلیفونه مصیبتونه ختم کړئ. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره. دعاګانې